د مسلمانانو وینې توی نشي او اسلام محفوظ شي. خیر دی عثمان ذوالنورین با د شهادت یو جام وسکي. څلوېښت ورځې پې اوبه بندې دي، دنده یې ګیر کړی دی. دې کې باغیان راوړېدل. چې راوړېدل عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه د قرآن تلاوت یو گزار بل گزار بل گزار. یو گزار چې ورکه ښی لاس چې جامع القرآن چې په کم لاس په قرآن جمع کو هغه لاس یې تېنه کټ کړو. گزارونه یې پې وکړل. عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه د وینې ساس کې چې اول ولګېدو نو مخې ته یې قرآن پروتو او د قرآن په دې آیات د وینې ساس کې ولګېد. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. د وینې ساس کې په دې آیات ولګېد. او علما وایي چې دې کې دې آیات دې کې دې طرف ته اشاره ده چې الله به ستا د طرف نه کافي کېږي او د دې ظالمانو نه به انتقام اخلي. د جمعې ورځ وه او 18 ذوالحجه وه او د جمعې ورځ وه. عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه د قرآن تلاوت کو. قرآن تناسو د جمعې ورځ او 18 ذوالحجه د دې میاشتې لکه پرون 18 ذوالحجه وه. عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه شهید شو. 2 ورځې علما وی پروتو دا دومره ظالمان وو چې لاش یې نه ورکو چې جنازه یې شوې وې. 2 ورځې لاش پروتو. 2 ورځې پس صحابه کرامو یو جرأت وکړو په زور یې د هغه لاش وصول کو او امام الانبیا ته بالکل مخامخ د نبی علیه السلام روضې ته مخامخ په جنت البقیع کې پورې مخامخ عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه دفن شو. او علما وایي قیامت کې به د چا د شهادت گواهی د کربلا میدان ورکی چې دلته شهیدان شوي. د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د شهادت گواهی به د پیغمبر مصلی ورکی ځکه په مصلی ولاړو چې په خنجر یې وخلی او چې د عثمان ذوالنورین د گواهی ټیم راشي د شهادت قرآن کریم د الله کلام به گواشي چې دی شهید کړی چې دی شهید کړی. نو دا لویه حادثه دا په دې میاشت کې پیښه شوې وه چې د عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه په شان یو عظیمه هستی هغه د دنیا نه تلې وه. او دغه شان هر میاشت کې چونکې صحابه کرامو قربانۍ ورکړې دي او د زړه د ویښه صحابه کرامو عظمت پړه کې دند کوس کوي. صحابه معیار حق دي، صحابه زمونږ مشران دي، صحابه زمونږ معیار حق دي، صحابه ټول مغفور دي، الله بخلی دي او رب العالمین دي مونږ ټول د هغې په لار باندې روان کي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.